السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نن سبق زمون د رمضان متعلق ته آيات كريمة ده نن سبق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ترجمه دا ده چې میاشت د رمضان هغه میاشت ده چې پای کې قرآن مجید نازل کړلی شوی دی، چې هغه قرآن مجید د خلکو دپاره مکمل هدایت دی او داسې روښانه نښو والا دی چې هغه صحیح لار ښودونکی دی او د حق او د باطل په منځ کې فرق راوستونکی دی. نن سبق حدیث مبارک دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ارشاد دی: اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنه وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشیاطین. حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله د رمضان مبارک میاشت راشي جنت دروازه کولاو کړلی شي او د جهنم دروازې بندې کړلی شي او شیاطین چې دی دا وتړلی شي. دعا د نن سبق ده: اللهم سلمني من رمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. رسول الله صلی الله علیه وسلم با صحابه کرامو ته دا دعا چې نن خودله په رمضان مبارک کې. نن سبق هغه فقهي مسله د رمضان مبارک احکام دي چې یو خو د دې میاشتې مکمل روژې نیول فرض دي، د ماسخوتن مازه نه بعد تراویح کول سنت دي. د رمضان مبارک په میاشت کې قرآن مجید ډېر ویل او په تراویحو کې کم از کم یو پیره مکمل قرآن مجید ویل یا اوریدل هغه سنت دي. په دې میاشت کې د صدقې ورکول هم ډېر زیات ثواب دی او انسان ته احساس کېږي چې دی وږی په خپله باندې د نورو لوږو احساس وي. د دې میاشت کې په اخرنۍ لسو ورځو کې په جومات کې اعتکاف کول سنت کفایي دی. سنت کفایي مطلب دا دی که د محلې څه کسان هغه ادا کړي د ټولو غاړه پې ازادي کړي، که یو کس هم ادا نه کړي د ټولو غاړه چې نه ونیولي دي. په دې میاشت کې ډېر زیات او خاص کر بیا د شب قدر کې ډېر زیات عبادت کول او په دې میاشت کې عمره کول دا هم افضل دي. پیغمبر سلام فرمایي چې د رمضان مبارک عمره دا د حج برابر ده. الله پاک دې موږ د عمل کول توفیق راکړي. الله پاک دې ټول موږ په دې رمضان مبارک کې د غیب نه دې الله پاک زموږ بندوبست وکړي. الله پاک دې په خپلو قدرتونو باندې موږ هم عمرې له په دې رمضان مبارک په میاشت کې بوځي. آمین. السلام علیکم ورحمة الله.